أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. الحمدو کې مونږ داوا کړې وا چې ټول تعریفونه خاص ته الله د پاره دي، نو د داوی د پاره بیا د دلیل ضرورت وي. نو دلیل پیدا دی چې رب العالمین چې دا رب د مخلوقاتو دی، پالون کې د مخلوقاتو دی. بیا الرحمن الرحیم، نو د دې الله نور صفاتونه دا دي چې دا رحمان دی او رحیم دی. د الله رب العزت دواړه صفاتونه دا د الله په رحمت وسعت باندې دلالت کوي چې الله ډیر زیات رحیم دی، ډیر زیات کریم دی. دې طرف ته اشاره ده چې مونږ بروي چې رب العالمین پالون کې د مخلوقاتو دی. نو الله چې د ټول مخلوقاتو پرورش او تربیت دا کوي، نو دا الله ازروی رحم دا ذمہ داری په خپل ځان باندې اغسته ده. کني الله رب العزت باندې څوک ذمہ داری نشي اچولی. د مخلوق چې څومره تربیت کوي دا الله د خپل رحم او د کرم د وجې نه کوي، الله باندې څوک دا ذمہ داری نشي اچولی. نو الرحمن او الرحیم دا د الله صفاتونه دي او دا دواړه د مبالغې صيغې دي. نو دې کې د الله د رحم ډیروالی طرف ته اشاره ده چې الله ډیر رحیم او ډیر کریم دی. او بیا پسې مالک یوم الدین، مالک تر ورځې د بدلې دی، مالک تر ورځې د جزا دی. مالک یوم الدین، دین دا چې کوم دی بدلې ته ویل شي، دا جزا ته ویل شي. نو مالک تر ورځې د جزا دی. نو پچا باندې ملکیت ته دا خبره ذکر نه کړله، وی دې کې د الله رب العزت د ملکیت عموم طرف ته اشاره ده چې الله په هر یو چیز باندې مالک دی. د الله ملکیت عام دی، په ټولو باندې به الله جل جلاله مالک وي. او دلته کې الله رب العزت مالک یوم الدین وی چې مالک تر ورځې د قیامت دی. نو الله رب العزت خو په دنیا کې مالک دی، دنیا کې هم الله بادشاہ دی، د الله ملکیت په دنیا کې هم دی. نو آخرت یې ولې خاص کو؟ وی د دې وجې نه چې په دنیا کې الله رب العزت انسانانو ته معمولی غوندې بادشاهي ورکړي دي، عاجزي او مجازي بادشاهي الله دنیا کې چې کوم دی انسانانو ته ورکړي دي. دنیا کې چې کوم دی بادشاہي، نو داغه چې کوم دی لکه ابتدایي هم معلومه وي، انتهایی هم معلومه وي. معمولی غوندې کې بادشاهي وته الله ورکړي، اختیار وته الله ورکړي وي، او دا الله رب العزت ته امتحان د پاره ورکړي چې زه دا دې په بادشاهۍ کې ازمایم چې دې په بادشاهۍ کې چې کوم دی انصاف کوي او دې په بادشاهۍ کې ظلم کوي. ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې وو، وی اے مغرور بادشاہ، نمرود ته مراد، وی اے مغرور بادشاہ، ته ما دنیا ته دې لپاره لېږلې نه وي چې ته پیسې په پیسې باندې جمع کړې، ته خو ما د دې لپاره لېږلې وي چې ته د مظلوم چې کوم دی د مظلوم आवाज ما ته راونه رسي. نو الله کو دلته کې بادشاہان پیدا کړی دي، نو دا د امتحان لپاره دي. خو په آخرت کې به صرف د الله رب العزت بادشاہي، د بل چا بادشاہي بني. د دې وجه الله رب العزت هغه مالک یوم الدین ذکر کو چې مالک تر ورځې د بدلې دی. نو دنیا کې به هم الله رب العزت چې کوم دی مالک دی، او په آخرت کې به هم مالک وي. خو د آخرت ته ملکیت یې ذکر چې کوم دی قرآن کې ذکر کو چې هلته کې به د هیڅ چا بادشاهي نه وي. په ورځ د قیامت کو بادشاهان دي، کو غریبان دي، کو لوی خلک دي، کو واړه خلک دي، او کو طاقتور دي او کو کمزوري دي، ټول په یو صف کې د الله مخې ته ولاړ. ډیره سخته ورځ ده محترمه د قیامت. د هغې نه مخکې چې ټول خلک ختم شي، هر څه الله ختم کړي. حدیث پاک کې راځي چې الله رب العزت په 40 کاله یکتا وي، 40 کاله به الله یک یوازې وي، هیڅ څوک به نه وي. او الله به دا اعلان کړي چې لمن الملک اليوم، د نننۍ ورځې بادشاه څوک دی؟ لمن الملک اليوم، د نننۍ ورځې بادشاه څوک دی؟ اے د دنیا جاگیردارو، اے د دنیا بادشاهانو، اے د دنیا هغه خلکو چې تاسو به خپل ځان ته طاقتور او زورور وي،
د نننۍ ورځې بادشاه څوک؟ هېڅوک په جواب ورکولو والا نه وي. 40 کاله پس په الله رب العزت په خپله باندې وفرمایي لله الواحد القهار. نن د هغې ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر په قهر کې. سخته ورځ به وي، سخت. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ای د الله پیغمبره چې خلک په محشر کې ولاړ وي ټولو بربڼ وي، نو عایشه رضی الله عنها خو ډېره حیاداره وه. نو د الله پیغمبره دا خلک په یو بل ته نه ګوري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی ای عایشې په دغه ټیم کې به هېڅوک یو بل ته نه ګوري او د ټولو خلکو نظرونه به دا د الله په عرش باندې چې الله څه ټیم حساب کتاب شروع کړي. سخته ګرمي به وي، نور دا به 1 میل فاصله کې وي، ځمکه دا به د تانبي وي، هر انسان به د خپل عمل مناسب خولو کې ډوب، څوک تر تلو پورې، څوک په ټاکنو پورې، څوک نومه پورې، څوک مرای پورې. او هر سړی به چې کوم دی د یو بل نه تښتي. مور به د لور نه تښتي، لور به د مور نه تښتي، پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي. او په دې یره به تښتي چې هسې نه دا پلار رانه یو نیکي وغواړي. نو خو زه خو ځان له په سخته کېم، زما خو ځان له خال چې کوم دی نه دی معلوم چې زما سره به څه کېږي. نو هر یو انسان به چې کوم دی څومره رشتې په دنیا کې په کار راځي دا ټولې به د یو بل نه تښتي. او سخته ورځ به وي او خلک به چې کوم دی حضرت آدم علیه السلام له لړ شي، هغه به انکار وکړي زه د الله محل نشم. نوح علیه السلام له به لړ شي، هغه به انکار وکړي زه د الله محل نشم. یو پیغمبر له به خلک ځي، هغه به انکار کوي چې الله ډېر په قهر کې دی زه د الله محل نشم. اخره کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم له خلک راشي او خلک به دومره تنګ شوي چې دا خلک به وایي چې موږ د جهنم ته لړ شو، خو چې الله د حساب کتاب شروع کړي ډېره زیاته ګرمي. حالانکې دوی به جهنم لا لیدلي نه که نه، چې جهنم ویني بیا به هلته تړتکي وي، خو دوی به لا جهنم لیدلي نه، نو دوی به وایي چې دا حساب کتاب د شروع شي، موږ د جهنم ته لټو د حساب کتاب شروع شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې خلک راشي، نبی علیه السلام به ورځې الله رب العزت ته په سجده باندې پروت وي او ورځې به د الله رب العزت تعریفونه کوي او جړا فریاد به کوي او د یا رب امتی امتی چغې به د هغې نه مخکې وي چې الله زما امت جنت ته بوځه. ورځې پس په الله رب العزت ورته وفرمي محبوبه سر اوچت که څه غواړې، څه چې ته غواړې در کومه در. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک اوچت کړي، الله به ورته وفرمي سره د علمه چې څه غواړې محبوبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې الله حساب کتاب شروع که خلک تنګ شوي د ګرمي، د هغې نه پس په حساب کتاب شروع شي. نو سخته ورځ ده. نو په دغه ورځ باندې به ټول بادشاهان او ټول غریبانان ټول په یو صف کې ولاړي او ټول به بربنډي د الله مخې ته به ولاړي. نو د دې وجې نه الله رب العزت وفرمایل چې مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی، مالک تر ورځې د بدلې دی، مالک تر ورځې د قیامت. دنیا کې هم الله مالک دی، خو دنیا کې معمولی عارضي بادشاهي خلکو له ورکړي، هلته به چا سره بادشاهي نه وي، هلته به ټول غریبانان ټول ملنګان. نو مالک یوم الدین دې کې چې کوم دی دې طرف ته اشاره ده چې هلته به مجازي بادشاهي د چا نه وي، اکه حقیقي الله به هغه به چې کوم دی مالک وي او هغه به بادشاه وي. او مالک یوم الدین مالک تر ورځې د بدلې دی، په دې ورځ به الله چې کوم دی بدله ورکوي. نو دې کې دې طرف ته هم اشاره ده چې په دنیا کې کو تاسو څوک په مصیبتونو او پریشانو کې یو کس ووینئ، نو د هغه باره کې تاسو دا فیصله نه شئ کولی چې دې د الله بد شي، د دې وجې په ده باندې چې کوم دی مرض راوستی دی، دې د الله بد شي د دې وجې نه چې کوم دی په مصیبتونو کې ګیر. او که یو کس تاسو په خوشحالیو په نعمتونو کې ووینئ، نو د هغه باره کې تاسو دا فیصله هم نه شئ کولی چې دا د الله خوښ دی. حدیث پاک کې راځي چې په ورځ د قیامت په یو کس به وي، هغه به ټول عمر چې کوم دی په خفګانونو او پریشانو او مصیبتونو کې تیر کړي، خو الله به یې راضي کړي وي. الله به چې کوم دی وفرمایي فرشتو ته چې دې ورشئ جنت ته یې بوځئ، جنت ته یې بوځئ، مو د جنت په دې کناره ولې یو چکر ورکړي. چې کله چکر ورکړي او دا بنده راولي خپل ځان ته ودري، الله ته د خپل شان مطابق تپوس کړي زما بنده دا راته ووایه تا دنیا کې چېرته غم او مصیبت لیدلی و، وي د دې کس نه به دا هر څه هیر شي، دی به وایي چې یا الله زما دې ستا په ذات باندې قسم وي چې دنیا کې ما چېرته چې کوم دی مصیبت او خفګان نه دی لیدلی. بل کس هغه به ټول عمر په خوشحالو کې تیر کړي، خو الله به یې ناراضه کړي. الله به وفرمایي فرشتو ته دې بوځئ جهنم ته دننه مه لړه کوئ، صرف د جهنم په دې کناره ولې یو چکر ورکړي. چکر ورکړي
دا کس راولي الله ته د خپل شان مطابق تپوسو کې زما بنده وایا کنه دنیا کې د چرته خوشحالي لیدلې وه ودا کس وی چې یا الله زما د ستا په ذات باندې قسم وي چې په دنیا کې ما چرته خوشحالي نه لیدلې د جهنم په غاړه یو چکر د دنیا غټولې خوشاله ده نه یری کی او د جنت په غاړه یو چکر د دنیا غټول مصیبتونه پریشانه چې کوم دی یری کی یو کو تاسو په مصیبتونو پریشانو کې وې نه داغه بارا کې تاسو دا فیصله نشئ کولای زګه هغه د بدلی روز هغه ده کنه د ټولو نه زیات مصیبتونه او تکلیفونه دا به انبیاء علیهم السلام راغلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دین د خاطره چې څومره تکلیفونه انبیاء علیهم السلام ته رسیدلي دي نو د ټولو نه زیات تکلیفونه نبی علیه السلام وی ما ته رسیدلي طیف هغه واقعیا زمونږ تاسو مخې ته څومره تکلیف ورته ورسید او څومره چې کوم په کانو باندې وشتو او هغه وینه چې هغه د ټوله دنیا کې چې هر څه قیمتي ده هغه وینه چې کوم دی په پانو باندې وبېده ځکه دنیا دا دار العمل دی د عمل میدان دی دلته به عمل کیږي بدله به ول الله رب العزت چې کوم دی په آخرت کې ورکړي د دې مثال مفتی شفیع صاحب دې بیان کړی دی چې یو کس دی او هغه چې کوم دی نوکر دی نوکری کوي او نوکری چې کوم دی سخت ده تکلیف ته پکې خو تنخواه ډیره زیاته ده نو دې چې کوم دی په غرمو باندې ولاړ دی خولې بهیږي کپړې سخا دي او یو کس راشي هغه ورته وایي چې یاره ته خو ډېر په مصیبت کې داسې وکړه نوکري پرېږده نو وي دا کس دا کم چې په مصیبت کې دی په خولو کې دی په تکلیف کې دی وي دا کس په ډېر زیات خفه شي په دې خبره باندې چې ګوره ما دوره په خوارو زارو ځان نوکري چې کوم دی نیولې وه نوکري مې چې کوم دی نوکر شوی وم نوکري راته میلاو شوی وه او دا کس ما ته وایي چې نوکري پرېږده نو وي دا کس به د خیرخوای نه دی بدخوای ځکه چې دی وی چې دا سخته زه برداشت کړم نو دا میاشت په آخره کې ما ته تنخواه میلاویږي او ډېره غټه تنخواه به راته میلاویږي د دې بدله به راته میلاویږي د سختو هغه چې دا راته میلاو شي په دې به زما ټوله زندګي جوړېږي وي دکه شان دنیا کې کوئی انسان سخت تیری تکلیف برداشت کوي نو د هغې ورځې تنخواه په تمه دی چې دا څومره تکلیفونه دي څومره مصیبتونه دي دا ټول به زه برداشت کړم خو د دې په بدله کې ما ته په قیامت کې الله رب العزت جنت راکړي د دې بدله بر الله کوي نو څنګه چې دا کس په دې خلو باندې په تکلیفونو باندې سکار نشته دی دغه شان د انبیاء علیهم السلام او د اولیاء الله د الله چې کوم خاص بندگان دي هغه ته ډېر تکلیفونه رسی او دغه په تکلیف باندې کار نشته په کې مطمئن دي موږ له الله د بدلې روز پیدا کړي چې د قیامت ورځ د الله بر الله بدله راکړي نو مالک یوم الدین کې دې طرف ته اشاره چې دا د بدلې روز ده دنیا دارالعمل دې دلته به عمل کوي او د دېغه بدله د دېغه ثمره دا به تاسو ته په قیامت کې میلاویږي بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا موږ یا الله خاص تعالی عبادت کو او خاص تعالی مدد غواړو انسان باندې درې زمانه چې کوم دی دنیا کې راځي درې زمانی انسان باندې راځي یو ماضی تیر شوی زمانه یو حال چې کوم کې دی موجود دی یو مستقبل یا استقبال روانه زمانه دا درې زمانه انسان باندې راځي او انسان په دې درو واړو زمانو کې الله ته محتاج دی ډېر به نو په پیدائش کې الله ته محتاج وو الله رب العزت په خپل رحم سره د انسان پیدا اوس کوم موږ او تاسو الله زناور پیدا کړو نه الله نه چاته پوس کول شو خو الله موږ په خپل شکل کې ان خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله یو ما د انسان په ډېر خپل شکل کې پیدا کړی نو الله په خپل رحم سره موږ الله ته محتاج وو په تیر شوی زمانہ کې چې موږ پیدا نه وو الله په خپل رحم سره مونږ پیدا او بیا انسان په حال کې مونږ په کوم وخت کې موجود په دې کوم الله ته محتاج یو ولی الله زمونږ رب دی الله زمونږ تربیت ماشوم چې کله د مور په ګېډه کې وي نو الله رب العزت د مور په ګېډه کې دنه چې کوم دی تربیت کوي د مور په ګېډه کې د ټمپریچر د هغه مناسب ساتي چې د ماشوم په خرابېږي نه دته چې کوم دی خوراک په صحیح مقدار سره وررسي او بیا چې کله د مور د ګېډې نه راوځي دنیا ګېډې ته راشي نو بیا الله رب العزت په رحم راشي د مور په زړه کې ولا محبت پیدا کی د پلار په زړه کې ولا محبت پیدا کی کو د مور په زړه کې محبت نه وي د بیا واړه بل بچي انزل دا به الله رحم وکي په زړه کې د مور او پلار ولا محبت پیدا کی او بیا ولا د مور په بدن کې دوه د پيو چینه جاری کی چې هغه په ګرمۍ کې یخي وي او په سړځای کې ګرم پيو ته الله ورک او سو وخت پورې دا ماشوم الله رب العزت د مور
او د پلار په واسطه سره چې کوم دی لوی الله تربیت. 2 کاله نه پس الله رب العزت ته هغه نعمت والی په سونو نعمتونه ولا ورکی په ختم کی ډوډۍ چاول مڼې مالټي دار څه ته چې کوم دی الله سٹارټ. بیا هم انسان کو لوی شي دی بیا هم د الله محتاج دی. مونږ تاسو نونه راوالو د هم الله اختیار راکړي دی په ګوتو کې نونه راواخلو او بیا دا نونه خلې ته ګدارنوم الله اختیار راکړي دی او بیا دارانوم الله اختیار راکړي دی چې مونږ په دې نونه باندې خلو وخو مېدې کو خدا نونه چې کته لړ شي نو د دې باندې چې دا مېده کار کوي دا مېده سوق چلی د دې نه چې بیا وینه جوړ شي دا وینه دې سوق جوړي بیا چې دا وینه زړه ته لړ شي زړه دا پمپینګ سوق ور کوي چې دا زړه وینه صفا کوي دا سوق کوي دا خو ستا په اختیار کې نه دي دا خو الله ستا تربیت کوي د نستا مشینری الله پټ پیدا کړی دا د الله په امر سره کوم دي زړوم چلیږي مېدم چلیږي د نستا سټول سیستم دا د الله رب العزت پر رحم او کرم سره چلیږي. نو دلته هم الله تربیت کوي په حال کې وته محتاج ہے او نو په مازه کې هم محتاج وي په حال کې هم محتاج ہے نو په ایاک نعبدو کې په مالک یوم الدین کې دې طرف ته اشاره ده چې مالک یوم الدین مخکې محتاج وي وسم محتاج د قیامت پر ورځ الله ته محتاج کو الله وغواړي نو په خپل رحم سره به جنت ته بوزي او کو د الله رحم نه وي نو بیا جنت ته نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حضرت عائشه رضی الله عنها تبوس کی د الله پیغمبر تاسو هم چې کوم دی د الله پر رحم جنت ته ځي. نبی علیه السلام تو فرمایل او عائشه زب د الله پر رحم جنت ته په خپل عمل جنت ته نشم. نو کو مونږ په تیر شوی زمانہ کې الله ته په پیدائش کې محتاج یو په حال کې ته محتاج یو او مالک یوم الدین په ورځ د قیامت پر راتلونکي زمانہ کې هم الله د الله رحم ته محتاج یو. نو چې کوم انسان دا په ماضی کې الله ته محتاج دی په حال کې الله ته محتاج دی په مستقبل یا استقبال کې الله ته محتاج چې په درې وړو زمانو کې مونږ تاسو الله ته محتاج یو نو عقل دا تقاضا کوي چې دغه رب د چې کوم دی عبادت وکړي شي چې درې وړو زمانو کې الله ته محتاج یو نو بیا عقل دا تقاضا کوي چې دغه رب د عبادت وکړي شي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعين الله مو خاص تعالی عبادت کو و ایاک نستعين او الله خاص تعالی مدد غواړو. ایاک نعبد کې نعبد کا د نعبد کا معنی دا ده چې مونږ ستا عبادت کو خو دلته کې دا کې مخکې کړی دی نو کې مخکې کړی دی نو چې کله مخکې کراشي نو دا بغیر د ایانا نه راځي نو الله وسره ایاک نو ایاک کړی دی د ایاک مطلب دا دی چې الله مو خاص تعالی عبادت د نعبد کا مطلب دا دی چې مونږ ستا عبادت کو خو چې الله دلته کې دا ایاک مخکې کړی دی دا کې مخکې کړی دا وروسته پکارو خو چې کله مخکې کړی دی مفعول مقدم کړی دی نو دې کې تخصیص ته اشاره ده چې الله مو خاص تا عبادت کو د بل چا عبادت نو مونږ عبادت دا به د الله کو و ایاک نستعين او چې الله مونږ ستا عبادت کو نو الله پاک مونږ ستانه مدد هم غواړو د مدد مالک هم ته نو ستا عبادت په الله ستا کو او مدد به ستانه چې کوم دی غواړو. نو انسان کو مالی عبادت کوي کو جانی عبادت کوي دا ټول پټول به خالص ته الله د پاره او عبادت څه ته ویل شي د چا د انتهایی تعظیم او محبت توجه د چا د انتهایی تعظیم او محبت توجه د هغه په مخ کې انتهایی عاجزی او فرمانبرداری ښکارا کول د عبادت ویل شي. د دې وجه نه چې محبت به زموږ د پیسې سره ومي د دنیا سره ومي خو د الله عمر محبت به موږ د پیسې او د مال او د اولاد سره نه ساتو. یره به موږ د چانه خامخا کو انسان فطری یره په انسان کې پرته ده خامخا به انسان یریږي یره او پیرازي خو د الله د یره برابر موږ د چانه یره نه د الله د محبت برابر موږ د چا سره محبت نه. ایاک نعبد الله مون خاص تعالی عبادت کو و ایاک نستعين او الله چې عبادت تعالی کو نو الله مدد د بل چانه نه غواړو و ایاک نستعين خاص تعالی مدد غواړو. ایاک نعبد کې دا هغه آیات چې سوره فاتحه کې مونږ شروع کې ویلو چې الله فرمایي چې سوره فاتحه زما او زما د بنده په منځ کې چې کوم دي تقسیم ده نیم زما د پاره ده او نیم زما د بنده د پاره ده او په دې کې یو آیات زما او زما د بنده په منځ کې مشترک دي نو هغه دا آیات دي چې ایاک نعبد دغه مونږ چې کوم دي حمد او د الله چې کوم دي تعظیم بیانو چې خدای ز خاص تعالی عبادت کوم و ایاک نستعين دغه دعا ده چې الله تعالی عبادت کوم رزستانه مدد وغواړم.
یو پیر ترجمه ورو. الحمدلله تمام تعریفونه خاص الله لره دي، رب العالمین چې فالون کې د مخلوقاتو دی، الرحمن الرحیم رحم کون کې دی، خاص رحم کون کې دی، مالک یوم الدین مالک تر وزید بدلی دی، ایاک نعبد خاص تعالی را مونږ عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص تعالی مدد غواړو. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين تزمون الرازش، إله العالمين من القرآن مجيد درسك، إله العالمين سمر غلطه چې موږ راغلي الله ټول موږ ته معاف کړي. إله العالمين موږ د قرآن سمج او پوهه راکړي. إله العالمین زموږ ټول مسلمانانو نه راضي شي. إله العالمین تر مرګ اخیری سلګۍ پورې زموږ ټول نه د دین او د قرآن خدمت واخلي. إله العالمین زموږ تر مرګ پورې إله العالمین د دین او د قرآن خدمت رانه واخلي. إله العالمین زموږ د درس کامیاب کړي. إله العالمین د خپل رضا وګرځي. الله دې د څومره ملګری راغلي دي الله ټول د قرآن پوهه او سمج ورکړي. إله العالمین څومره ملګری راغلي دي چې څومره بیماران دي یا کورونو کې بیماران دي. إله العالمین استاد قرآن درس وشو د دې په برکت سره الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. خدای څومره قرضداري دي پکې الله د قرضونو نه اخلاص کړي. الله څومره پریشانه حال دي الله پریشانه ختم کړي. خدای څومره ضرورتمند دي ضرورتونه پوره کړي. إله العالمین دې مجمع کې چې څومره شرعي حاجتونه دي إله العالمین ټول د خپل غیب خزانونه پوره کړي. إله العالمین زموږ په حال باندې ورحمېږه. إله العالمین په زنانو په سرونو د حیا او د عزت صادرونه راواچوه. إله العالمین ماشومان مو دیندار او قرآن خانه کا. إله العالمین مشران له د عزت ژوند ورکا. الله زموږ څومره مشران زموږ والد صاحب والده محترمه زموږ نور مشران چې څومره وفات شوي دي دغه د چا والدین محترمین وفات شوي دي الله ټول ته کامل مغفرت نصیب کا. الله د قرآن د درس ثوابونه هغې ته ور ورسوه. إله العالمین څومره مشران وفات شوي دي الله بخنه دې ورته کړله. إله العالمین درجات یې بلند کا. جنت الفردوس کې الله اعلی مقامات ورکا. الله زموږ د ټولو نه راضي شه. الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشه. الله چې ته موږ له کله مر راولې إله العالمین چې ته زموږ نه راضي. إله العالمین په وخت ځان قدم د زړه په صدق سره الله په جبه زموږ دا کلمه چالو کړه چې لا اله الا الله محمد رسول